بسم الله الرحمن الرحیم. ټولو نه اول زه د میډیا ملګرو مشکور یم چې تاسو په شارټ نوټس باندې تشریف راوړو. د کم کیس حوالې سره چې تاسو ته مونږ زحمت ډېر کړی دی، یو شارټ بریف تاسو ته زه درکون غواړم. مورخه 10/1/2024 باندې ډسټرکټ پولیس افیسر کرک محمد وکاس خان ته یو مصدقه انفارمیشن ملو شو چې نن څه وخت بذریعه یو ټرک هیوی مقدار کې یعنی باری مقدار کې چرس چې کم دی دا به سمګل کیږي پنجاب ته. د دپاره هغو زما په نگراني کې یو ټیم تشکیل کو چې هغه کې چوکي احمد آباد انچارج نصیر خان هم شامل وو. د غرض دپاره مونږ یو پراپر نقبندي چې کله وکړه نو د دوران کې یو ټرک چې کم دی E2553 کوهاټ سایډ نه راغلو، هغه چیکینګ دپاره چې کله مونږ ایثار کو نو هغه په ډرایوینګ سیټ باندې خضر حیات ولد اسماعیل خان سکنا محمد زئی کوهاټ ناستو اور ورسره ګل مرجان ولد مرجان بیسیکلی دا افغان ریفیوجیز دی د کوهاټ ګمکول کیمپ نمبر 3 اوسیدونکی دی، دا ورسره به طور کنډکټر موجود وو. چې کله د ګاډي سرچ مونږ وکړو نو په ټول بکس کې په سیکریټ کیویټي کې خفیه خانونه مونږ ته 20 پیکټ چرس چې کم دی اعلی کوالټي والا هغه مونږ ته ریکور شولو، یعنی دا ټوټل جوړیږي 24,732 ګرام یعنی 24 کیلوګرام د چرس چې کم دی دا مونږ ریکور کو. د کې مونږه پراپر مقدمه چې کم دی دا درج رجسټر کړی دی اور کیس فردر تفتیش انویسټیګیشن چې کم دی دا روان دی. د سره سره زه د میډیا په توسط سره زه د اهلیان کرک ته دا یو میسج ورکون غواړم چې کرک پولیس د منشیاتو خلاف چې کم کرویانی دي او هغه مسلسل رواني دي، ان شاء الله تعالی د کې به مزید مونږه تیزی راولو او د دپاره د ستاسو تعاون چې کم دی دا مونږ ته درکار دی. تھینک یو.